بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد او تر تازه ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول دعاګانې قبول کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات د خپل ځانونو پوره کړي او دا رنګ څومره چې مشکلات دي څومره چې هغه خبرې دي چې موږ او تاسو هبه کوي الله پاک دې زموږ لر کړي او هغه خبره د الله پاک زموږ او تاسو زندګۍ کې شامل کړي چې کوم څیز موږ او تاسو له خوشحالۍ راکوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د دې حوالې سره ده چې زموږ دا سرونه یا زموږ دا خویندې هغوی دا وایي چې زموږ دعاګانې نه قبلیږي. انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو ټولې دعاګانې دا به قبول کړي. یاد ساتئ که موږ ته مسله چېرته راشي د رښتې د هغې حوالې څخه کو سړی دا وظیفه وکړي انشاءالله الله پاک به وله په ښځه کې رشته محترم دا ورکړي. یو سړی داسې دی چې هغه نوکري غواړي د دې آیات مبارکه وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به وله ښکلي ځای کې نوکري ورکړي. یو سړی کو رشته کټ کوي یا دغه رنګې رشته سازی د ټولو مسایلو د حل لپاره محترمو دا وظیفه ډېره زیاته اغلا ده چې څه قسم له دعا تاسو د الله پاک نه کوئ دا به قبلیږي. دا ګارنټۍ سره وایم په شر سره محترمو وایم ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام محترمو دا ښودلي دي. لومبۍ دعا محترمو موږ ورځو موسی علیه صلات وسلام چې کومه دعا غوښتلې وه که په دې باندې یو سړی دعا غواړي انشاءالله الله پاک به یې ټولې دعاګانې دا قبلوي. موسی علیه السلام به دا دعا غوښتله اللهم انت خلقتني یا الله پاکه زه تا پیدا کړم. په سکرین ته ښکاري یا الله پاکه زه تا پیدا کړم وانت تهدیني او یا الله پاک تا ما ته هدایت وکړو وانت تطعمني یا الله پاک تا ما ته رزق راکړو وانت تسقیني او تا ما له اوبه راکړلې تا ما باندې اوبه وڅښلې وانت تمیتني او تا ما وفات کړې. فرمایي چې کوم سړی دا دعا وایي او د دې نه بعد بیا خپل دعا دپاره سوال وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ضرور دعا قبلوي. د پیغمبر علیه صلات وسلام یو صحابي ورسې طرف ته ناست او دعا کوي اللهم خلقتني مجانا الله پاک اسې بې سري پیدا کړم ورزقتني مجانا او اسې بې سري رزق راکو فاغفر لي مجانا نو اسې بې سمې ما پم کا. محترمو داسې ښکلې ښکلې دعاګانې الله پاک ته غوښتل الله پاک ته ویل انشاءالله العزیز د هغې نه بعد چې څه دعا موږ کوو دا به قبلیږي. دویم نمبر کم سړی چې روزانه 27 پیرې 20 پیرې یا 15 پیرې د بل چا لپاره دعا غواړي د بل چا لپاره استغفار غواړي فرمایي چې د دې سړي دعاګانې به الله پاک دا قبلوي. یاد ساتئ حدیث مبارک کې راغلی چې د غایب دپاره دعا قبلیږي. یو سړی نشته یو د هغې لپاره ته دعا کې دا دعا الله پاک قبلوي. زه ستاسو خوا کې موجود نیم او تاسو زما دپاره دعا کوئ دا دعا به قبلیږي. تاسو زما خوا ته موجود نه یې زه دعا کوم ستاسو دپاره ستاسو د مشکلاتو حل دپاره ستاسو د حاجت پوره کېدو دپاره دا به لازما محترم الله پاک قبلوي. هغه دعا زر قبلیږي چې یو سړی موجود نه او ته ورله دعا کوي. هغه دعا زر قبلیږي چې د الله پاک بندګانو دپاره ته استغفار کوي پروردګار دې پلان کې ګناه معاف کړي د دې بل ګناه معاف کړي د دې بل ګناه معاف کړي الله پاک به ستا هغه لازما دا معاف کوي. فرمایي چې محترم کوم سړی دا وایي ساره ماښام 25 پیرې یا 27 پیرې 15 پیرې یا 20 پیرې اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي یا الله پاک بخښنه وکړي ولوالدي زما مور او پلار ته وللمؤمنین مؤمنانو سړو ته والمؤمنات مؤمنانو ښځو ته والمسلمین مسلمانانو سړو ته مسلمانانو ښځو ته
فرمای الله پاک به دعا قبول کی او غټه پیدا شوه د ویون کې ګناه کله زمکه نوال اسمانه پوری دا الله پاک معاف کوي دریم نمبر محترم دا ویل شي روزانه 313 پیری الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم د سورة آل عمران چې کوم لومبي آیات دی دغه ویل شي روزانه 313 پیری الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم چې داسې قسم لوظایف دا من کو ان شاء الله العزیز الله پاک با زمونږ او ستاسو ټولې دعاګانې دا قبلوي یاد ساتئ چې کله موږ او تاسو دعا کوو په داسې انداز باندې د الله پاک نه غواړو په داسې انداز او په داسې طریقې باندې د الله پاک نه سوال کوو چې هغه سوال الله پاک رد نه کړي الله پاک نه په زارۍ باندې دغه رنګ الله پاک نه په جړا باندې اوسیز غواړو ان شاء الله العزیز الله پاک به ضرور موږ او تاسو له کامیابی راکړي الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته